مسجد اقصا چې کم دی دا د مکی مکرمه د بنیاد نه 40 کال پس حضرت آدم علیہ السلام یا د دې بچو د دې بنیاد کې غوستو. بیا شان دا چې حضرت سام بن نوح علیہ السلام بیا د تعمیر وکړو، د نوح علیہ السلام بچو. بیا وخت ردو حضرت داود علیہ السلام د مسجد اقصا تعمیر شروع کړو چې دا به مکمل یو لوی مسجد جوړو. ما تعمیر شروع شو خو زندګي وفا نه کړه، قریب الموت شو داود علیہ السلام. د مرګ علامات په ظاهر شو، نو خپل بچی ته وصیت کو حضرت سلیمان علیہ السلام ته چې دا تعمیر به ته پوره کې. بیا الله جل شانو دا غوینه کار واغستو. سلیمان علیہ السلام د جناتو د یو جماعت په ذریعه سره د مسجد اقصا تعمیر پوره کړو، او دا غي نه پس بیا حضرت سلیمان علیہ السلام هم د دنیا نه تشریف یوړو. بیا وخت ریدو 66 نه 86 هجری پورې عبدالملک ابن مروان یو بادشاہ تیر شوی دی، د بیت المقدس تعمیر شروع کړو. د دنه پس بیا د زوی ولید ابن عبدالملک دغه بیت المقدس تعمیر شروع کړو او ډیر په احسن طریقې سره سرته ورسولو. د عباسی دوره پورې دا د مسلمانانو د قبضه لاندې مسلمانانو پکې عبادتونه کول. بیا د عباسی دور نه پس د مسلمانانو چې په دغه وخت کې کم حکمرانانو په خپل مابین کې اختلاف، سیاسی اختلاف پیدا شو، او د سیاسی اختلاف په بنیاد باندې د دې په مابین کې اتحاد ختم، جنگ جګړې خچ اتحاد ختم شو. نو دا يهود او نصارا خو دی بوزدل دسه موقع ته ګوري چې اوس په کومه موقع باندې موږ د دې جړل ختمول شو. نو دغه اختلاف نه دوی فائدہ واغستا او دی دا اول نه تیاری کړي وا او په بیت المقدس او په اهل فلسطین باندې دوی حمله وکړه. تاریخ لیکلی دی چې په دغه حمله کې 70,000 نه زیات مسلمانانو وینې دوی توې کړه. 70,000 ډېر لوی تعداد دی. مسلمانانو وینې توې کړه او بیت المقدس قبضه وکړه. او د ظالمانو په دې کې چې کم سلیمان علیہ السلام او بیا وروسته د حضراتو چې کم تعمیرات کړو، آرایش، زینت، ټول یې رد و بدل وکړل او مسجد اقصا کې دننه یو ګرجه جوړه کړه. په هغې کې به عیسایانو خپل عبادتونه کول، او د مسجد اقصا نه بار یو ګرجه جوړه کړه، په هغې کې به عیسایانو خپل عبادتونه کول. دا دور تېرېدو چې الله رب العزت د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دور راوستو. د بیت المقدس د آزادۍ د پاره 14 جنگونه وکړل، او په 14م جنگ باندې الله رب العزت د فتح نصیب کړه. بیت المقدس د دغه يهود او نصاراو نه را آزاد کړو. چې آزاد شو نو واپس دی بهترین انداز سره محراب جوړ کو، مسجد واپس جوړ کو. د عیسایانو چې کم علاماتو، صلیبو، دا ټول ته بهر کل، واپس مسجد جوړ شو. او 100 کال پورې بیا د مسلمانانو زیر حکومت او مسلمانانو پکې عبادتونه کول. دا غي نه پس بیا بدی کې د انګريز طبقه يهود او نصارو بیا گیم جوړ کړو چې سنا سے چل بکو چې دا به قبضه کو. اصل کې دا بیت المقدس سے کم دی، دا داسې یو مقام دی، کو يهوديان دي، کو عیسایان دي، او کو مسلمانان دي، دا درې وانه طبقه د دې پنځ باندې دا بیت المقدس یو مقدسه او ډېر لوی ازمکه ده، هر څوک عزتمند غني. نو ځکه به دې معنی دا جنگونه را روان دي. يهود وایي چې دغه مسجد لاندې هیکل سلیمانی پروت دی، دا به موږ را نړو